الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. زما قدرمنو اوریدونکو، ما ستاسو په وړاندې د قرآن کریم آیات ولسته. الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو هیڅ کله، تاسو هرگز چرې هم تاسو کامل نیکۍ ته نشئ رسېدی تر څو پورې چې تاسو خپل محبوب مال د الله رب العزت په لار کې خرج کړی نه. کله چې دا آیات په نبی علیه الصلاة والسلام نازل شو او صحابو ته فتح ولګېده چې نن په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دا آیات نازل شوی دی. د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی. حضرت انس رضی الله عنه فرمای چې حضرت ابو طلحه رضی الله عنه دا د مدینی په انصارو کې د کجورو د باغونو په لحاظ سره ډیر مالدار سړی و، دولتمند سړی و. د ده په باغونو کې یو باغ و چې په هغې کې به اکثر نبی علیه الصلاة والسلام دمه کوله او د سیر د سیل دپاره به ته چکر دپاره هلته به یې دمه م وکړه. هغې کې یو کوهي و، د هغې اوبه هم خوږې وې، مزېدارې وې. نبی علیه الصلاة والسلام ته هم دغه باغ ډېر خوښ و. نبی علیه الصلاة والسلام به پکې اکثر کېناسته. بې روحه کوهي و پکې. دغه حضرت ابو طلحه رضی الله عنه روایت کې راځي چې راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړه چې یا رسول الله، په تاسو باندې دغه آیات نازل شوی دی چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې او هغه ورته عرض کوي چې یا رسول الله، زما په باغونو کې د ټولو نه محبوب باغ چې کوم دی دا بې روحه باغ دی، او چې په تاسو باندې دغه آیات نازل شوی دی چې تاسو هیڅ کله هم کامل نیکۍ ته نشئ رسېدی تر څو پورې تاسو خپل محبوب مال چې کوم دی دا نه خرج کړی، نو ما ته د ټولو نه په دغې باغونو کې د ټولو نه محبوب باغ چې کوم دی دغه دی، بې روحه باغ ما ته د ټولو نه محبوب باغ دی. او دا ستاسو په تصرف کې در کوم چې تاسو دې سره کوم ځای کې مناسب ګڼئ هغه ځای کې خرج کړئ د الله په لار کې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمای چې آیا دا ستا د ټولو نه محبوب مال دی؟ هغه ورته عرض کړي چې او یا رسول الله. نبی علیه الصلاة والسلام دلته یو خبر ما تاسو ته ښایي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمای چې دا د خپل تره زامنو کې دا تقسیم کا، د خپل د تره په زامنو باندې تقسیم کا. نن سبا زمونږ ستاسو په ماحول، زما او ستاسو په معاشره کې دا یو خبره عامه ده چې یاره بس دا مې تربور دی. تره زوی مونږ نن سبا تربور ګڼو. مونږ لکه داسې ګڼو لکه دا زما دشمني. یا د نبي علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي د خپل تره زامنو کې تقسیم کا. نو چې څنګه ما او تاسو عام طور سره اورو چې همیشتن کله ما او تاسو زکات ورکوو، صدقه و خیرات ورکوو، نو لومبني دغه حق چې کوم دی په ما او تاسو باندې زما او ستاسو د رشته دارو دی. که ما او تاسو دغه صدقه او خیرات چې کوم دی دا په یو عام سړي باندې کوو، نو د دې ثواب چې کوم دی صرف د صدقې او د خیرات دی. خو لیکن که دغه صدقه او خیرات چې کوم دی زه په خپل رشته دار باندې کوم، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو ته بیا د هغې دوه ثوابونه میلاویږي. یو د دغې صدقې او د خیرات ثواب تا ته میلاویږي، دویم د رشته دارۍ د پاللو. نو دلته ما او تاسو ته دغه ښایي پریکټیکلي چې یاره دغه صدقه او خیرات ته چې کله ورکې، نو مقدم پکې د ټولو نه اول خپل خپلوان وګوره
که په هغې کې مستحق څوک شته دی داسې چې هغه باندې صدقه خیرات دا کیږي او هغه ته ضرورت دی نو د ټولو نه ړومبنې هغه مقدم که ړومبنې هغه له ورکه نو ستا به دوه دغه فایدې وشي دوه ثواب به دې وشي یو خو د صدقې او د خیرات هغه ثواب درته میلو شو دویم د رشتهدارۍ د پاللو هغه ثواب تا ته میلو شو زما عزتمندو عجیبه واقعاتو بیا چې کله دغه آیات نازل شو نو ړومبنۍ واقعه چې ما څنګه د ابو طلحه رضی الله عنه بیان کړه هغه خپل باغ دا صدقه که د خیرات که دویم یو صحابي باره کې راځي هغه خپل جنگي سامان روړه خپل توره ډال نیزه ورسره اس راوسته ورته وایي چې یا رسول الله زه چې کله جهاد دپاره ځم ما ته د ټولو نه او زما مال متاع چې کوم دي دا ټول دی او د ټولو نه بهترین دغه چې کوم دي دا ماته ښکاري دا مې د ټولو نه خوښه توره ده دا مې د ټولو نه خوښه نیزه ده دا مې زره ده او دا مې د ټولو نه خوښ اس دی دا نن زه چې کوم دی د الله رب العزت په لار کې صدقه کوم خیرات کوم دا ستاسو خپل تصرف کې والی او چې کم ځای کې تاسو ته مناسب ښکاري هغه ځای کې صدقه کې خیرات یې کې زما عزتمندو هر یو صحابي چې کوم دی د خپل وس مناسب بلکې د خپل وس نم سیوا ځکه چې زما او ستاسو څنګه نن سبا دا یو تصور جوړ شوی دی که نه چې یاره بس که زه صدقه وکړم خیرات وکړم که نه نو بس دا دونه خو کم شو که نه د دې خو بیا برفایي نه کېږي که نه د دې به ما دا پلان کې کار کړی دا به مې کړی دغه به مې کړی ما ته به دا فایده شوې وه دغه به مې شوې وه دنیاوي سوچ ته ټول دغه شانتې د دې برعکس د صحابو سوچو د هغې دا سوچو چې یاره ما دا کم مال ولګو د الله رب العزت په د رضا حاصلولو دپاره نو دا بس زما دپاره اوس اصل دغه ګټه دغه ده زما هغې په داسې سیزونو کې خپل مالونه انویسټ کول خپل لګول چې هغې ته پته وه چې یاره دا زما د مرګ نه بعد چې په ما باندې کوم مراحل را روان دي که نه دا د هغې دپاره زه ذخیره کوم او اصل کامیابي هم دغه ده هغې دغه سوچ و زما او ستاسو د دنیا سوچ دی زما عزتمندو دغه شانتې که ما او تاسو وګورو که نه ما او تاسو خپل ځان ته وګورو یاره زه په کوم نهج باندې روان یم زه کوم طرف ته روان یم زما ما ته محبوب مال کم دی آیا چرته ما په دې ټوله زندګۍ کې داسې کړي دي چې د خپل محبوب مال نه څه حصه خو څه کې چې 1 روپۍ 10 روپۍ ما د خپل محبوب مال نه لګولي دي نه یقینا کې ډېره زیاته کمزوري ده زما عزتمندو بل یو خبر عرض کوم چې عام طور سره زموږ په معاشره کې دا عام شوې ده زما عزتمندو زه یو څیز استعمالوم هغه تر هغې پورې زما د خیرات او د صدقې دغه ته نه راځي سوچ ته نه راځي چې ما ته اندازه وشي چې بس اوس زما د دغه نه دا ووته زما د استعمال نه دا ووته او زه به اوس چې که دا استعمالوم که نه دا کپړې استعمالوم دا پیزار استعمالوم داسې زما د ضروریاتو نور څیزونه دي که دا زه استعمالوم نو په دې که زه په محفل کې کینم نو په دې باندې زه بدي ښکارم نو بیا زما سوچ راشي بس اوس چې کوم دی اوس دا د صدقې او د خیرات شو او هلته صحابو څنګه خپل محبوب مال خپل جید مال او بل طرف ته ما او تاسو ګورو د الله رب العزت حکم دی ګورئ ښه الله رب العزت وایي چې تاسو کامل نیکۍ ته تر هغې پورې نشئ رسېدی چې تر څو پورې تاسو خپل محبوب مال چې کوم دی دا صدقه او خیرات کړي نه د الله رب العزت په لار کې ما یو پیرا دا خبره کړې مو نن یې د خپل چینل په توسط سره د خپل اوریدونکو ته هم کوم زما عزتمندو الله رب العزت دې نه کړي چې که د قیامت پر د الله رب العزت زما ستاسو صدقې او خیراتونه ما تاسو ته مخې ته کېښودل چې تا دا څیز زما په نوم باندې ورکړی دی نو یقینا ګورې ښه چې په هغې کې به د زړو بوټانو زړو چپلو زړو جامو نه علاوه سم نی ښه ټول به دغه څیزونه پراتې ټول به هغه څیزونه چې هغه به ردي کړي ما او تاسو الله رب العزت دې نه کړي چې هغه څیزونه ما او تاسو ته کړي الله رب العزت چې څنګه دلته را سره د احسان معامله کوي که نه الله رب العزت دې وکړي چې د قیامت پر ورځ هم ما او تاسو سره د احسان معامله وکړي
او ما تاسو ته زما او ستاسو دغه صدقې او خیراتونه مخې ته کې نه دي او د خپل رحم معامله را سره وکړي او د خپل شان مناسب د هغې ما او تاسو ته دغه راکړي اجر او ثواب راکړي. الله رب العزت دې ما او تاسو کې دغه جذبه پیدا کړي چې ما او تاسو خپل محبوب مالونه چې کوم دي که نه دا د الله رب العزت په لار کې. او نن سبا ګورې مونږ ما او تاسو سره زما عزتمند یو خبره کوم ښه یو عرض کوم چې نن سبا ما او تاسو سره یو ډېر بهترینه موقع ده ښه ډېره اعلی ډېره بهترینه موقع ده چې ما او تاسو که خپل محبوب مال نه خو چې خپل مال د الله رب العزت په لار کې د خپل رونو فلسطین چې زما او ستاسو کوم رونه خویندې هلته بېیارو مددګار پراته دي او هغوی ته د وړوکي نه وړوکي څیز ضرورت دی چې نن ما او تاسو د هغې امداد وکړو. ما او تاسو خپل مالونه د هغې دپاره ګوره مخکې یو وخت به ما او تاسو باندې داسې راغلی چې کله امریکا راله په افغانستان باندې حمله وکړه نو یقینا د پاکستان او بیا خاص کر د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا عوامو چې کوم دی انتهایی زیاتې قربانۍ ورکړې خپل مالونه خپل اکثر جایدادونه چې کوم دي هغې د خپل افغانستان چې کوم رونو د هغې دپاره یې وقف کړي و هغې له یې ورکړي او ډېر امداد یې کړی. نن بیا هغه وخت راغلی چې ما او تاسو نن سبا هغه شان د ایثار او د قربانۍ دغه وښایو جذبه وښایو چې نن په فلسطین باندې هغه وخت راغلی دی. ځای په ځای کیمپونه لګېدلي دي په هغې کې یو نیر چوک مردان کې یو کیمپ لګېدلی دی چې د فلسطین د مظلومانو دپاره هلته یو کیمپ دی امدادي کیمپ دی. خپل ما او تاسو کوشش وکړو چې یاره هغوی سره خپل رابطه وساتو او هغوی سره څه ناسه امداد وکړو. بل چې کوم دی په کالج چوک کې یو کیمپ لګېدلی دی یو په چارسده چوک کې لګېدلی دی. فلحال زمونږ دا ایریا چې کوم دی دلته نشته خو لیکن په مردان کې دغه درې څلور ځایونو کې دغه کیمپونه لګېدلي چې ما او تاسو خپل پوره کوشش وکړو چې هغوی سره امداد وکړو. که ما عرض وکړو مخکې چې خپل محبوب مال نه که نه چې کم از کم خپل مال د هغې دپاره څه ناسه حصه هغې له ورکړو چې د قیامت پر د الله رب العزت دا پوښتنه وکړي چې یاره تا جاني دغه نه دی ورکړی قرباني دې نه ده ورکړی تا خپل مشقت نه دی کړی هلته نه یې تلې د هغې امداد دې نه دی کړی د هغې دپاره د ډز نه دی کړی د هغې دپاره د اسلحه نه ده راغستې خو لیکن زه دغه یو دغه به وګڼو ما او تاسو به خپله بزدلي خپل دا چې کوم دی دا یاره چې کوم دی دا د الله رب العزت په عذر باندې قبوله کړي. خو لیکن که چېرته دغه راغی او د دې په ځای ما او تاسو خپل مال قربان کړي او الله رب العزت را سره د احسان معامله وکړي او په دغې باندې ما او تاسو معاف کړي نو یقینا دا به ډېره د ګټې سودا وي. الله رب العزت عمل کول اسان کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.